چې شهید علمزیب عمرزی په سیاست کې یو داسې قدم ایښودی و چې هغه سیاست د خدمت په شکل کړی دی او بیا د هرې پارټۍ د هر چا خدمت یې کړی دی د حلقې یې نه دی کړی د ضلعې نه دی کړی په ټوله صوبه کې چې څوک د کوم ځای نه راغلي دي د هغوی خدمت یې کړی دی نو زما خواست دا دی چې زما دا میسج زما دا اواز کم ځای پورې رسي کم ځای ته پهونچ دی ځکه د علمزیب عمرزی یاران دوستان وروڼه بایګان د هغه په دې ټول ملک کې موجود دي او په دغه لیول باندې نن هغه ټولو ملګرو ته خواست کومه چې انشاءالله د جمعې په ورځ په 19 اپریل د دې میاشتې 1 بجه ټیم دی چې څنګه د جمعې لمونځ وشي نو هغې کې تاسو ټولو ته زه د دعوت در کوم د شرکت دعوت در کومه چې دې کې شرکت په موږ سره انشاءالله کوئ ختم القرآن به انشاءالله کیږي په هغه ورځ او بیا به د هغې نه پس چې دی موږ ټول حجرې ته راغونډېږو او یو جلسه به انشاءالله غټه جلسه به کوو انشاءالله نو دا به انشاءالله په 19 اپریل باندې د جمعې په ورځ دا ټیمه مې ښودې ده انشاءالله مهرباني څوک خبرې کول غواړي چې خیر اوس په دویم څه لږ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لومړی خو د میډیا والا او د کوم زموږ ملګري چې د پارټۍ راغلي دي موږ د دې ډېره شکریا ادا کوو او علمزیب عمرزی شهید د دې روډ نو علمزیب شهید زموږ موږ هر کال دا برسي په ډېر په مینه باندې ډېر په احترام باندې دا مناوو نن مونږ به د دې نه تپوسونه کولو وارشد صاحب وایي چې یاره مونږ لا ټایم مقرر کړی نه دی دا اوس 19 تاریخ شو او نن موږ ملګري دې کې څه مقابله او دغه څه خبره نشته دی خو بهرحال زمونږ یو مینه د کور سره دې سره زمونږ شهید سره یو مینه وه نو مونږ به دا دې خلکو ته ښیو انشاءالله تعالی شهید برسی چې دا ډیره په ګرم جوشۍ سره هر کال منل کړې ده او امید دره به کومه چې را روانه برسی به کوشش دا کوو څنګه چې ارشد خان وویل چې موږ به په خپلو کې څه مقابلې وکړو کوشش به دا کوو چې د زیات نه زیات ملګریو په ګڼ تعداد سره کښېنې راشو او د تېر ځل نه کم محنت یې کړي چې د هغې نه یې په ډبل کښېنې باقي علمزیب شهید عمرزی څه داسې یو پټ نوم او یو پټ ملګری نو او هغه بیا په څه باندې شهید کړی شوي و زه خو بار دا خبره کومه چې هغه په پوله پټي باندې نو شهید کړی شوي هغه صرف او صرف په خدمت باندې شهید کړی شوي نو الحمدلله زه په دې باندې فخر کوم او د هغه په زړو ملګرو باندې ډېر فخر کوم چې هغې نن هم هماغسې جذبه ده او د هغې خدمت جذبه یې په زړه کې د هغې نه ورځ تر ورځه زیاتېږي باقي د موجوده سیټ اپ چې کومه خبره شوه نو امید دره کومه چې هغه افغاتو باندې پوره نه دی سوال نه پیدا کېږي چې هغه زمونږ د شهید علمزیب عمرزی په سلمه حصه باندې خدمت د خپلو ورکرانو یا د خپلې علاقې وکړي نو انشاءالله باقي چې د مشرانو څنګه وي موږ به خپل میټینګونه وکړو او هغه ورځ ته به کوشش کوو که خیري زه ټولو ملګرو ته یو دعوت زم ورکوم چې یاره مهرباني وکړئ چې د جمعې په ورځ باندې دغه د مونځ ټایم وي به دغه مونځ وکړو بیا که خیري هغې جمعې ورځې لپاره په ګڼ تعداد کې ملګري راوباسو او انشاءالله د جمعې ورځې له راشو مننه والسلام من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم لومبي زه خو د الکترونیک میډیا زمو زړه د اخلاصه شکریا ادا کوم چې د شهید علمزیب عمرزی زموږ ستاسو ورور د هغه نن کوم د برسۍ تاریخ ټاکل کېږي او په هغې کې دوی میډیا روم سره شرکت وکړو په ډېر ښه دغه سره د اخلاصه دوی شکریا ادا کوم او بیا چې کوم راغلي ناس ملګري دي دوستان دي د شهید علمزیب عمرزی وروڼه دي
او د هغه ډېر کلک او نږدې د ورورولۍ په دغه کې دي. نو زه د دې ټولو ورونو د زړه د اخلاصه شکریه د دوی مدا کوم. ټول عمر یې که د هغه په ژوند ومنو ډېره زیاته مینه ورسره هغه هم کړې وه، دوی ورسره هم ډېره زیاته مینه کړې وه. که د هغه د شهادت نه پس هم که د برسۍ د هغه کله داسې دغه راغلی دی نو همدا ناست وروڼه زمونږ چې کوم دی نو دوی ښه بھرپور دې کې کار کړی دی او ښه مکمل دې کې تعاون کړی دی او مکمل چې دا څونه برسي ده او شوې ده نو په هغې کې د دوی په تعاون او د دوی په برکاتو د دوی په الو ځلو د دوی په همت او د دوی په برکاتو باندې شوې ده او ډېر ښه دغه سره شوې ده. نو زه د دې ناستو ورونو د زړه د اخلاصه ټولو شکریه د زړه د اخلاصه ادا کوم. او بیا د هغې نه پس چې کوم دی چې مونږ او تاسو نن کوم راغونډ شوي او د تاریخ وټاکو تاسو مونږ ټولو په شریکه او د جناب آفتاب احمد خان شیرپو په هدایاتو باندې سکندر خان په هدایاتو باندې چې په دې کې به زمونږ مرکزي قیادت جناب آفتاب احمد خان شیرپو او صوبایي قیادت سکندر خان شیرپو او نور د پارټۍ د صوبې ګڼ مشران مرکزي دغه مشران هم او صوبایي مشران هم دې کې به راځي او انشاءالله دې کې به شرکت کوي او په دې کې به د هغوی د مشرۍ د لاندې به مونږ دا برسي مناوو. نو زه د هغې نه پس چې خپلې د شهید علمدیب عمرزی زمونږ استاد سرور په هغه په حواله به دوه درې خبرې وکړم چې په دې دغه کې په دې صوبه کې په دې ضلع کې په دې عمرزو کې په دې حلقه کې الحمدلله په دې ټولو عوامو او ټولو غریبانو ته پته چې شهید علمدیب عمرزی په څه شهید شو او په څه باندې هغه سره دا دونه ظلم وشو دا دونه زیاتي وشو د هغه نه یتیمان بچي پاتې شو او د هغه دا ټولې ضلعې ټولې صوبې ته او د ټولو غریبانو ته هغه په کوم نظر کتل او په کوم شکل کې هغه د دې قوم او د غریبانو خدمت کړی و او کوي. نو هغه تاسو مونږ ټولو نه پټه نه ده چې شهید علمدیب عمرزی دا نو کتلی چې دا څوک دی او د کوم ځای دی او د کومې پارټۍ دی او د کوم ځای نه راغلی دی. نو هغه مطلب چې ډېر په اخلاص او ډېر په مینه سره د دې قوم او د غریبانو خدمت کړی. نو همدغسې د دې ټولو پاټو نه د دې ټولې ضلعې نه ټولې صوبې نه او د ټولو ملګرو نه زه دا تمه توقع ساتم چې څنګه هغه پکې فرق نه وکړي چې ته څوک یو د کوم ځای نه راغلی او د کومې پارټۍ. نو همدغسې د ټولې د هرې ډلې نه دا تمه توقع ساتم چې دا د شهید علمدیب عمرزی ستاسو زمونږ نډر لیډر او یو غریب ورور زمونږ ستاسو غریب خو ته نشم ویلی غریب خو هغې چې ایماني ني الحمدلله یو پښتون لیډر یو نر لیډر د یو نر خاندان سره تعلق ساتي او د په نره د قومو خدمت کړی دی او ټول عمر هغه مونږه د مظلوم په سر لاس ایښی د ظالمانو خلاف هم چې کوم دی نو اواز پورته کړی دی او همدغه مشن زمونږ دی چې د مظلوم په سر به لاس ایږدو او د ظالم خلاف که موږ ته هر څنګه موږ ورته سینه ډال کړې ده ما ورته سینه ډال کړې ده که هر څومره ظالم لاس اوچتي ما له به زور راکړي خو دا مظلوم په سر رانه مطلب دا دی چې مظلوم سره رانه ظلم نشي کولی. نو همدغسې هغه چې کوم دی د ظالم لاس نیولي د مظلوم په سر یې لاس ایښودی دی. نو زه دا وایم چې یاره هغه څنګه دا فرق نه دی کړی چې ته څوک یو د کوم دی نو دغسې به زه وایم کم از کم دا تمه دا توقع او دا درخواست کوم ټولو وروڼو ته چې یاره دغسې د هغه په برسۍ کې د هغه د شهادت په ورځ کې به څوک دا فرق نه کوي چې دا علمدیب عمرزی د کومې پارټۍ او د کومې ډلې سره تعلق ساتي او دا څوک همدغسې به راغلي ټول عمر او دغسې به راځي د ده د برسي به ډېر په شوق او ذوق سره مناوئ. نو زه د هرې ډلې ملګرو ته دا دعوت ورکوم او بیا خصوصا زه د شهید علمدیب عمرزی دوستانو ته دعوت ورکوم د هغه د وروڼو نه چې ورته زیات کتلي دي کم یې چې هر یو په زړه کې دا مینه هر یو سره لرلې ده او هر یو دا ویلي دي په زړه کې نه وایي چې یاره د علمدیب عمرزی خو زما ورور زما دوست هر یو دا دعوه لري. نو زه هغه ټولو ته دا دعوت ورکوم چې په دې برسۍ کې ښه په اتفاق سره ښه په ورورولۍ ښه په مینه محبت سره ښه په شوق سره په دې کې چې کوم شرکت وکړي او بیا خصوصا د هغه د تنګي کالج سره تنګي په کالج کې چې کوم هغه سره ملګري پاتې په زرګو په حساب کې بیا د چرځې په کالج کې د هغه په زرګو ملګري هغه سره په لکاو کې هغه سره د کالج ملګري سټوډنټان هغه سره پاتې یا دغسې هغه سره په یونیورسټۍ کې چې کوم دی په زرګو په لکاو سټوډنټانو ملګري کلاس پیلو پاتې وو. نو زه هغې دوستانو ته اپیل کوم د شهید علمدیب عمرزی د کالج او د یونیورسټۍ ملګرو دوستانو ته
کلاس پیلوت هم دعوت ورکوم چې زه په هغې کې زه یو خبره کول غواړم چې یو ورځ په حجره کې دغسې ولاړو ما یو ډېر ګڼ تعداد کې خلک خو به دغه نه هر ځای کې راته وکړو هغه په ایم پي ایس ټي کې وکړو په هغه په حجره کې وکړو په هر ځای کې او په یو موقع ولاړو نو هغه نه به دنیا راته ووه نو هغه یو ملګری راغی او هغه داسې په دې ګڼه کې ولاړو ورته یې کتله خدای شته ما چې هغه ته وکتل نو ما چې صدر صاحب هلندی ته وکتل ما نه کشر و او ما چې ملګري ته وکتل نو هغه لوی لوی ګیره و ډېر ما ته په بوډا شکل کې چې هغه آیا بیماري کړې او که هر خو ما ته بالکل په دغه شکل کې ښکارېدل نو هغه ولې په ګڼه کې اواز ورکړ هغه کلاس پیلو وایي صدر صاحب چې یاره خو دې پېژندم او که نه هغه ورته وایي چې یاره داسې کار دی پلاني دي روډ نمبر ده پلاني دي نوم دی پلاني دي روډ نمبر ده پلاني دي نوم دی نو هغه یو کمپیوټر ذهن یې لرل الحمدلله او یو ښه پوهه یې لرله نو زه هغه کلاس پیلو ته د هغه ملګرو ته د کالج ملګرو ته د یونیورسټۍ ملګرو ته د هغه دوستانو یارانو ته اپیل کوم او درخواست کوم او دعوت ورکوم چې یاره په دې 19 اپریل به روز جمعه په وخت 2 بجې د جمعې د مانځه نه پس زه دا ټولو ته دعوت کوم چې دې کې به ټول شرکت کوي د صوبې په ګوټ ګوټ کې د هغه کلاس پیلو دي د صوبې په ګوټ ګوټ کې د هغه ملګري د صوبې په ګوټ ګوټ کې د هغه دوستان دي او بیا الحمدلله منګه په خپله د خپل وس منګه دا کوشش کړی دی منګه که هدایت رور دی که زمونږ ډسټرکټ ممبر حاجي هدایت الله که زمونږ استاد رور او دغسې زمونږ سابقه منشر ارشد عمر دی دغسې ما دغسې د شهید لندیب عمر دی ټیم چې کوم دی نو منګه د هغه دوستانو یا د هغه ملګري یا د هغه چې کوم عوامو سره مینه محبت و هغه منګه الحمدلله په خپل دغه سره برقرار ساتلي دي منګه رابطې برقرار کړي دي او د هغه خدمتونه برقرار د هغې قوم همدغه خدمتونه همدغه میشن منګه تاسو په شریکه باندې دغه میشن الحمدلله جاري ساتلي او دا به جاري ساتو د شهید علندیب عمرزی بچي او ورونه او خاندان او د هغه دوستان او د هغه ملګري او مونږ تاسو به دا میشن په شریکه باندې جاري هم ساتلی او جاري به یې ساتو او دا به همدغسې مخ په وړاندې بوځو د دې غریبانو خدمت به کوو او په شریکه به یې کوو دا ما د شهید په درېیمه کې دا وعده کړې وه چې دا دروازې به کوله وي او دا میشن به جاري وي نن بیا دا یو عهد کوم د هغه د پرسې ورځ ټاکلې کېږي او وټاکلې شوه نن په دې ورځ بیا تاسو سره یو وعده کومه حکومت ای او کنی عہده ای او کنی که په اقتدار کې یو او کنی نو همدغسې دا دروازې به کولي دا میشن به جاري وي او چې څنګه هغه شهید ورور ملګرو له او د کارکنانو له کومه مینه او کومه محبت او کوم دغه ورکوو نو همدقسې به دا مینه محبت به ورله ورکوو او دا خدمت به د ملګرو د دوستانو کوو او همدغه زه بیا یو وارې د قوم سره وعده کوم د کارکنانو سره وعده کوم د وروڼو سره وعده کوم د غریبانو سره دا وعده کوم چې څنګه شهید علندیب عمرزی به خدمت کوو نو دا زه د دې میډیا په وساطت سره د الکترونیک میډیا په ورونو په وساطت سره زه بیا د قوم سره دا وعده کوم چې انشاءالله دا دروازې به هر وخت کوله وي او دا میشن به جاري وي او د دې غریبانانو خدمت به انشاءالله او په ډله پره انکو پښتو کې په یو ځای کې مونږ رستنو او هر ټایم به د کارکون په سر باندې لاس پروت وي د مظلوم په سر به لاس پروت وي د ظالم مخنیوي به کوو نو زه د دې راغلو دوستانو ملګرو د ایټرینیا او د ټولو وروڼو بېګانو د الله د اخلاص شکر ادا کوم او بیا هم دا یو اپیل کوم یو درخواست کوم چې یاره دا 19 اپریل به موږ په ډېر شوق سره مناوو او دې سره به د صوبې د ګوټ ګوټ نه ټولو دوستانو ته ملګرو ته د هر ډلې زه دعوت ورکوم چې دې کې به راځئ او شرکت به کوئ ستاسو ډېره مهرباني ډېره شکریه ډېره مهرباني